حدیث کې دا راځي امام ابن ماجه رحم الله راوړی دی د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی وی كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الانصار زوی د رسول سره ناس عبد الله بن عمر وی یو کس راغی چې هغه په انصارو کې فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچو بیا ورته یا رسول الله اي المؤمنين افضل اې د الله پیغمبر په مسلمانانو کې غوره مسلمان غوره مؤمن کم یو دی رسول صلی الله علیه وسلم احسنهم خلقا د چا اخلاق چې مزیداری دی په دې مؤمنانو کې غوره مؤمن دی بیا ورته فاي المؤمنين اكيس نو په دې مؤمنانو کې او خيار مسلمان کم یو دی او خيار مؤمن کم یو دی رسول صلی الله علیه وسلم اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئك الاكياس ويخيار انسان هغه دی چې مرګ ډیر را دی ځانته او د مرګ نه بعد چې کومه مرحله دي دا غي د پاره ځان تیار ساتي د په مؤمنانو کې خيار مؤمن دی او که تاسو خیال کړئ دا مسافر اکثر یو بل ته نصیحت کوي وی ګوره مزدوري کوا مهنت کوا کوشش کوا د حالاتو څه پته لګي دي شو یو بل سبحان الله دغه شان نصیحت ته لګي الټه کا د آخرت لپاره مهنت کوا کوشش کوا د الله بنده د حالاتو څه پته لګي نن ته په دنیا کې سوال بنئ د ورځې تیریږي د شپې تیریږي نوې زړیږي ماشوم بوډا کیږي او دغه شان یو طریقه روانه ده او پیړۍ تیریږي قومونه تیریږي زمونږ مشران لاړو وسیله زمونږ نمبر دی او دې یو ترتیب روان دی او هر شی د الله طرف ته روان او د نوري سنت دي خو الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې ده كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان چې سوکم دي دا به فنا کیږي سوای د رب العالمین په دې سوکم دي کې موت امیو صرف یو سکند په لګي به د سترګو مندولو کې والله العظیم یو سکند یو ټلیفون چې پلانې مړلې قصه ختمه شو په دې قصه ختمېدو کې ګوره دومره وخت نه لګي دنیا د انسان راځي غټه قصه ده پیدا شو ډاکټر دی هسپتال له ولته بوز او دلته را ولو بیمار دی او شیشه کې بند کو هسپتال کې داخل کو سکول له کته دی او بر دی غټه قصې دي خو پتلو کې هیڅ هم نه لګي صرف دا आवाज ته انتظار دی چې پلانې مړ دی دا کفن دا قبر دا تیارول دا هر څه د یو څو سکندو د یو څو منټو کار دی دا आवाज به زما واستاب مبارکم کی كل نفس ذائقه الموت زویما رسول صلی الله علیه وسلم نه بخله موت ابو سوبخ کله مرګ چې تاسو کې بخله کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخله دا نه مخ کې نور پیغمبران دي هغه نه دي بخلي صحابه کرام نه دي بخلي علما نه دي بخلي مجاهدین نه دي بخلي رښتینی او نیکان خلک نه دي بخلي مشران نه دي بخلي کشرانی ندی بخلی خزی ندی بخلی سړی ندی بخلی بیمارانی ندی بخلی روغ ندی بخلی خکولی ندی بخلی بدرنگ ندی بخلی اوچت نسب والے ندی بخلی کمزوری نسب والے ندی بخلی مالدار ندی بخلی غریبانانی ندی بخلی ملکانان او بچایانی ندی بخلی فقیر او محتاج دای هم ندی بخلی موتا بسنگ بخی در سوچ خبره الله سبحانه وتعالى په قران کې ډیر ناشنا خبره کړې ده او هغه ته وکړي الله سبحانه وتعالى سوې قل او يا پیغمبر دي خلقتا ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم لکم مرګ نه چې تاسو تختې دا به یقینا تاسو سره ملاقات کوي الله ګور دې سنې دی چې تاسو برانی سي تاسو سره ملاقات کوي په دې کې یو فائدہ کله چې انسان د یو شي نه تختی نو دې مخکې منډي وي او دا شی به شاته رواني دا طریقه ده په دې کې الله ان الموت الذي تفرون من د کم مرګ نه چې تاسو تختی کم تختې دې د مرګ نه او د مرګ د شان راتله بیړې راخوا موږ به منډه تیز وایي موږ به مخ کې لازم د شان روان ناشنا خبر در فانه ملاقيكم درزيد مخنا
لکه چې ملاقات چې کلم کېږي د یو بل سره د مخې نه میلاوي ملاقات داسې نه کېږي چې یو سړی تا په شان را روان ملاقات داسې کېږي چې یو سړی تا له د مخې نه را روان دا مرګ هم موږ له د مخې نه راځي ما او تا خو په دې سوچ کوي چې موږ دې منډې وو لرې کېږو د مرګ نه کم ځای کې مقبره وینو ځان پې ننګاره کا اوړه کم ځای کې مړی وینو ځان پې ننګاره کا اوړه کم ځای کې د مرګ اعلان واوري پلانې مړ شوی ده بس دنیا فاني دنیا ده بیا ته لږ ځان داسې سیر ته که موږ باندې خو نه راځي خو دا راته وایم چې دا به دله د مخې نه راځي ښه دا مرګ داسې ناشنا شی دی چې بیا دې پټېدی هم نه شي ملاقات خو به دله کوي کیدای شي سړی دې پټ شي نه اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده که تاسو په مضبوطو قلاګانو کې الله وایي که نه په دې کې به د مرګ راشي او که د دې مرګ نه څوک بچ کېدی شو او څه طریقې وې د ساینسدانانو به جوړه کړې وه د انګریزانو به جوړه کړې وه د یهودو نصاراو به مخکې نه سوچ کړو خو دا د هیچا په لاس کې نشي سوی د رب العالمین شاعر وایي هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب وی دا مرګ دی د دې نه تېښته نشتي خو صرف دومره ده چې دی د دې کټ نه کوشي ته به ورته خیج انتظار صرف دغې ته دی نور دا پکې نشته چې نه به راځي انتظار صرف د دې نمبر دی چې کله به تا په دې کټ باندې ږدي او سبحان الله دا کټ ګوره چېرته خالي کېږي نه د کم وخت نه چې انسانان پیدا شوي او د اوسه پورې او د قیامته پورې دا کټ په کم باندې چې دا مړی ږدي دا نه خالي کېږي خو چې یو کس د کټ نه کوزېږي بل یې ورته خیجولی او دغه شان به یو ورځ یو به دې کوزوي او ما ورته به ورته خیجی دنیا ده موږ پکې ژوند تېرو څوک لګیا دی یو سکي څوک لګیا دی به بل سکي او دا راته ووایو څوک چې پکې ژوند تېری هغه مړ کېږي او څوک چې مړ شي ختم شي او د آدم دا بچی دومره ناشنا دی سبحان الله په دې کې به تاسو سوچ کړئ په دې دنیا کې چې اوسېږي ته به چې د پیدا دی دنیا دپاره کور بچي مسلې ریالونه ډالرې مزدوري ګاډی یو شی بل شی لکه مرګ نه راځي نه مرګ خو راځي خو لکه د دې کارونو ته چې ته وګورې ته به د 500 کاله به نور ژوند تېروي سبحان الله دا د آدم بچی دی بیا دې کار ته ناشنا وګورو چې مړ شي ته به چې سره په دنیا کې وم نه د خاورو کې چې کېږي که نه بلکل ختم شي هېڅ هم پاتې نه شي اکثر به څوک یادوي هم نه نو دا د دنیا حال او څه چې راتلونکي د هغه راتلونکي لازم به راځي من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت هغه نیټه چې کوم الله یې ښودې ده هغه به لازم راځي په دې کې څه شک نشته عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه به روزانه دا خبره کوله وی كل يوم يقولون مات فلان ومات فلان روزانه دا خلک وایي پلانې مړ شو پلانې مړ شو او یو ورځ به داسې راشي چې خلک وایي چې عمر مړ شو او سبحان الله همدغه شان وشو چې یو ورځ اعلان وشو په مدینه کې چې څوک مړ شو عمر مړ شو اوس هم خلک وایي پلانې مړ شو پلانې مړ شو خو صرف د پلاني د نوم ټکټ که خپل نوم ولګوه صرف د پلاني د نوم ټکټ که خپل نوم ولګوه مړ شو دې مخکې ورځو کې زموږ یو ملګری د مرګ نه 2 ورځې مخکې اوس زه میلاو شو او خبره اترې او دا به داسې کوو دا چل به داسې کوو دا به الله به خیر کړي او دا مې دا ترتیب جوړ کړی دا مې دا جوړ کړی صحیح 2 ورځې بعد ماښام منځ نه مخکې ملګري ټلیفون وکړو پلانې مې او پلانې خو بل سره میلاو شوم چل وی هغه مړ دی هغه مړو په تلاجه کې پروت دی راځي وي هلته 2 ورځې مخکې چې هغه خبر او هغه مړ یو چې ورلو غریب دغه شان پروت سوچ ما کوو 2 ورځې مخکې د غټې خبرې دا به کوو داسې به کوو دغه به کوو بیا بل یو ملګری زمونږ هغه د مرګ نه یو ورځ مخکې ماښام مونځ یې زما په جومات کې وکړو او بیا ماله کور ته راغلو زمونږ کور ته نو ماشومانانو د ځان سره څه شی وړی نه هغې ماله واپس راوړو چې دا یو ماشوم سره لاس کې ونو یو ما ترې راغسته زما صحیح ده بیا مونږ یو څو منټه کې خبرې وکړې او ما بیا ملاقات وکړو انشاءالله او ضرور بیا ملاقات کوو او د روانې جمعې له به چېرته چکر ولګو چې ستا اجازات کوم صحیح ده انشاءالله ته بیا راشه په سبا له مازدیګر ټیم کې کوم ملګري چې ما ته ټلیفون وکړو هغه اوس هم ما سره دلته ناست دی سبا له مازدیګر ما ته ټلیفون وکړو وي شیخ صاحب پلانې ما یو پلانې څه چلی وی وی هغه د شمیسي په تلاجي کې پروت دی مړ دی که هغه بیا خواله راځي پرون چې ما سره ماښام میلاو شو وی حقه پرون چې میلاو شو چې مشهور غریب دغه شان پروت حالانکه ما ته دا ویل روانې جمعې له به وي چکر لګوو دا به کوو دغه به کوو ملاقاتونه به کوو غټې خبرې بیا غریب هېڅ پکې هم نه و ته شاید زموږ یو عربی ملګری دا ټول هغه خبرې چې ما سره شوي زه تاسو ته بیانوم چې زړه لږ راژوندی شي یو عربی ملګری ډېر ښه ملګری ډېر دیندار انسان ما ته ټلیفون وکړو مکتبې ته نوي کتابونه راغلي په پلاني موضوع باندې
ما ډیر خلک مالته یو کتاب والا چې ذکر تاسو ملو شم بیا خپل خبرو وي صحیح ده بس سبا تراشه ماته نن زر شپې زم راوړم سبا به تراشه ما پس ما صحیح سبا ما زیګر مو چې کوم تا به بس درځم باذن الله ما زیګر منزل موږ مو کو به لاړم هغه کورته ور موټه کو وړي کېرور راوته مې پلانې کوم ځکه دی ابو زغله مې پلانې کوم ځکه هغه تراجی کې بروته مړل پرو سره ما خبرې کړې او کتاب ما لاغست او میسیج بیا ما تر ولېګو وېستا کتاب ما غسته او صرف په دې انتظار چې تراشي به درک نو په دغه انتظار باندې او زه په دې انتظار چې ملاقات به سره کو سبحان الله هغه ملاقات په دنیا ونه شو الله سبحانه وتعالى سره په آخرت کې زموږ ملاقات نصیب کړي دا دنیا ده قل متاع الدنيا قليل الدنيا ده سامان ده جون لك جون والآخرة خير لمن اتقى او چې بچا کې تقوی دا غره پر آخرت وره وبل ذكر الله فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا الله يسچ ما تاسو له درکړي نو دا د دوکي سامان دي خلک به دوکه کی بس لګونته کی او آخرت همیشه پاتې کیدونکي